وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو، نبی علیہ السلام رمضان مبارک نمخ کې د شعبان په آخر کې کما خطبه صحابه کرامو ته فرمایلی او تفسیر سره غته اوس ما ذکر کړل. داغی خطبینا ما او تا دو سبق ملویگی. یو سبق دا ملویگی چې په رمضان مبارک میاشت کې بل مسلمان سره بل روزدار سره تعاون وکا. بے بسا بے کس کم خلق دی کونډې رنډې یتیمانان دی هغوی سره تعاون وکا. په دې تعاون باندې الله زیات خوشحالیږي. دویم سبق دا ملویگی چې دغه میاشت دا ډیره به برکت میاشت ده. د دې یو لمحه د دې یو سکند هغه ډیر قیمتي ده. په دې کې د وخت قدر وکړه. نبی علیہ السلام فرمایل وی څلور کارونه په دې میاشت کې څلور خصلتونه تاسو کوئ. دو خصلتونه داسې دي چې په هغې سره تاسو رب رضا کولی شئ. یو لا اله الا الله کثرت سره لوستل، دویم استغفار ویل، او دو شیان داسې دي، دو کارونه داسې دي چې یو به غواړي یو نه به پناه غواړي. یو جنت غوښتل دی او بل جهنم نه پناه غوښتل دی. دینه دا معلومیږي چې دا لمحات دا قیمتي لمحات دي. په دې کې ذکر او اذکار، په دې کې جنت غوښته او جهنم نه پناه دا به حاصلای. زما عزتمندو دا کوم وخت الله تبارک وتعالى ما او تا تر کړی دا ډېر قیمتي ده. ما او تاسو سره د دې قدر نشته. صحابه کرامو سره او کم خلق پوي دي هغوی سره د دې ډېر زیات قدر ده. دا وخت په دې یوې لمحې کې ما او ته الله رضا کولی هم شو، په دې یوې لمحې کې ما او ته الله ناراضه کولی هم شو. دا داسې قیمتي سرمایه ده. علماء کرام فرمایي الوقت من الذهب، وی وخت سونا ده. سونی څرنګه قیمت ته قیمتي شی ده، همدارنګې د وخت هم قیمتي ده. ما او تا سره د دې قدر نشته، خو صحابه کرامو سره قدر و. صحابه کرام هغوی به یوه لمحه هغه ضایع کوله نه. غالبا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه متعلق رسی وی سفر باندې روانو، نو قبر یو کتلو، سورلی نه راکوز شولو، 2 رکعاته نفل یې وکړل. ملګرو نه تپوس وکړی وی حضرت دا قبر د ولی قبر و، د نبی قبر و، د صحابي قبر و، د چا قبر و چې دا تاسو کتلو دی خوا کې تاسو 2 رکعاته نفل وکړل؟ وی نه د ولی قبر و، نه د صحابي قبر و، او نه د بل دیندار سړي قبر و. ما دا قبر و کتلو، ما ته د نبی علیہ السلام فرمان را یاد شولو. نبی علیہ السلام فرمایلی دی وی کله انسان په قبر کې واچولی شي، نو بیا دغه انسان دا تمنا کوي خدایا دومره وخت تر راکړه چې 2 رکعاته نفل دنیا کې وکم، هغې نه بعد خیر دی بیا رباندې مرګ راوله. نو ما ته دا حدیث نه مخې ته شولو، ما په قبر کې بیا ارمان کوي دی وخت پسې، نو وینې نه اوس الله ته فرصت درکړی ده، وخت درکړی ده، نو په دې کې 2 رکعاته نفل وکړه چې سبا بیا ارمان کوي، هغه ارمان بیا نه کوي. دا وخت دومره قیمتي شی ده، ما او تا بیا په دې پسې ارمان کوو. ابو دردار رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام آینده وخت هغه خو به خود قیمتي ګرځولو، چې مخکې وخت کم تیر شوی وخت هغه به هم قیمتي ګرځولو. اوس کم وخت تیر شي هغه څرنګه قیمتي ګرځولی کېږي. تاسو د صحابه کرامو طرز عمل نه لږ اندازه ولګوئ چې هغوی په نیز باندې روان کم وخت هغه خو اسیم قیمتي و، کم وخت به ورنه څه همداسې تیر شولو بیا به هغې ته پریشان و چې خدایه دا وخت خو همداسې تیر شولو، دا څرنګه زه قیمتي وګرځوم. ابو دردار رضی الله تعالی عنہ هغې ته د اس ضرورت و اس یې اخیستو. یو سړي ته یې وویل بل صحابي ته، وی تا سره اس شته خرڅوي؟ وی بلکل یې زه خرڅوم. وی سبا راشه خرڅ به یې کم در باندې. ابو دردار رضی الله تعالی عنہ سبا یې وختي ووتو، هغه کس ته ورغلو، هغې سره بحث و مباحثه وکړله، چیړ چاړ یې وکړلو، خو اخر هغه کس وویل 2-3 ګنټې په دې باندې تېرې کړلې، څه په تلو راتلو باندې وخت ورباندې تېر شولو. نو هغې ورته په اخر کې ویل وی دا اس زه نه خرڅوم. نو دا ډېر زیات پریشانه شول. ابو دردار رضی الله تعالی عنہ وی که چې ته سودا ورکې شوي وې نو وخت به قیمتي وې،
ځکه څه رزق حلال کسب کول، رزق حلال طلب کول دا ما عبادت ته. نو د 2-3 غنټې تیرې شولې، سودا مو نه شوله، د وخت خاصې ضایع شولو. نو دغه صحابي ولګېدو، بل کس ته وویل تا ما باندې ورځ تېره کړله او په دې ورځې کې انی لم اعد اليوم مریضا، ما په دې وخت کې د یو بیمار عیادت کولی شو، هغه ما ونه کړلو. و انی لم اطعم مسکینا، ما په دې وخت کې مسکین ته خوراک ورکولی شو، هغه هم ما ونه کړلو. او دې طریقې سره انی لم اصلی الضحى، په دې وخت کې ما چاش مونځ کولی شو، ما چاش مونځ هم ونه کړلو. نو نه ما بیمار عیادت ورکې وکړلو، نه ما مسکین ته خوراک ورکړلو، تعاون مو وکړلو، نه ما په دې کې چاش مونځ وکړلو. دا 2-3 غنټې هسې ضایع شولې مانه. نو ځان ته پریشانه او سره زیاته پریشانۍ د کم سړی و هغې ته پریشانه و. ټیک ته که ما دغه وخت ضایع شولو، د ما وخت اتا په وجه باندې ضایع شولو. که تا ما ته دا نه وي ویلي چې زه اس خرڅوم، زه خو به نه راتلم، ما به د وخت قیمتي کړی وی، خو اتا د وجې نه د وخت ما ضایع شولو. ما باندې دومره وبال نشته لکه څومره وبال په تا باندې ده. نو هغې ته هم پریشانه شولو. کم نیک خلک دي هغه ځان ته هم پریشانه کېږي، بل مسلمان څه په ګناه کې په تکلیف کې وګوري هغه ته هم بیا پریشانه کېږي. نو په دې وخت کې دې سوچ وکړلو چې دا 3 غنټې ما وله هسې ضایع شولې، نو دا قیمتي کول غواړي. نو فورا ذهن ته راغلله، ویل ولکنی بقیت یومی صائم، بس ما بقیه کوم ورځ زما روژه ده. فقها فرمایي وی نصف نهار نه زوال نه مخکې چا د نفلو نیت وکړلو د روژې، نو 70 واخله تر ماښامه پورې د ټول وخت په روژې کې هغه حسابېږي. او دی خوراک هم نه وکړی، اسکاک هم نه وکړی، د روژې کوم معنی د معنی نه وکړی. صبح صادق نه همداسې نار تارو. نو دا ولګېدلو چاش په وخت کې ویلو ولکنی بقیت یومی صائم، ما بقیه کوم ورځ دا په روژې کې شوله، ما د روژې نیت ته. نو د ما بقیه کوم ورځ هغه هم په روژې کې راغله، او دی وخت نه مخکې صبحې پورې کوم وخت ته 2-3 غنټې تېرې شولې، دا هم په روژې کې راغله، هغه وخت یې قیمتي کړلو. دی ته لکېږي د وخت قدر، دی ته لکېږي د وخت احترام. چا په نظر کې څه وخت قیمتي وي، دی وویل چې بس ما سم دا 3 غنټې م ضایع کېږي، دینه ښه دا د تکلیف و برداشت کړم، ماښامه پرې به روژه ونیسم، ما بقیه ورځ به هم په عبادت کې شي، او د 3 غنټې کمې ما نه همداسې تېرې شولې، دا هم په عبادت کې شولې. دی ته لکېږي د وخت قدر. دا ابو دردار رضی الله تعالی عنه ده. دی ته یو کس راغللو، د دې یو لور وه، وی د اتا کومه بچی ده ما بچی ته په نکاح باندې راکړه. دی وی زه به مشوره وکړم. 2 ورځو بعد هغه سړی ورپسې بیا راغللو، دغه بچی ما بچی ته په نکاح باندې راکړه. ابو دردار رضی الله تعالی عنه ورته انکار وکړو، نه در کوم درته. نو هغه بل صحابي ورته وویل وی ما بچی هغې کې څه کمی ده، حسن په اعتبار سره وګورئ ما بچی ډېر ښایسته ده، همدارنګې دیندارۍ په اعتبار سره وګورئ هغه دینداره ده، علم په اعتبار سره وګورئ علم یې هم کړی ده، روزګار په اعتبار سره وګورئ خپل روزګار هم کوي، هغې کې اخر کمی څه کمی ده چې ته خپله لور ما بچي ته نه راکوې. ابو دردار رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ما معلومات وکړل اتا د کور، اتا په کور کې وینځي خادمان هغه خدمت کوي، نو زه خپله بچی داسې کور کې ورکوم چې هغې کې هغه جنت وګټي. اتا په کور کې ما بچی ته جنت نه میلویږي. وی هغه څرنګې؟ وی اتا په کور کې وینځي خادمان دي، چې کور کم خدمت ته اخلی پخلی وینځي کوي، د خواښې او د سخر خدمت هغه وینځي خادمان کوي، ما بچی ته خدمت موقع غځی کې نه میلویږي. او د کور څومره کارونه دي، کور کې جرو ویل په دې سره جنت میلویږي، د خاوند خدمت کول دې سره جنت میلویږي، د خواښې او د سخر خدمت کول دې سره جنت میلویږي، کور ته څومره کارونه زنانه په دې کور کې کوي په دې سره جنت میلویږي. نو دا خدمت موقع ما بچی ته میلویږي نه، نو زه خپل بچی داسې کور کې ورکوم چې هغې کې جنت میلاو شي، تا کور کې جنت نه میلویږي، نو ځکه تا ته زه خپل بچی نه در کوم. داسې قسمه صحابه کرامو د دوی دغه زندګۍ وه. نو ما او تا ته پکار دادي چې ما او تا باندې دغه فرصتونه، دغه لمحات د رمضان مبارک الله راوستي دي چې د یوه لمحه قیمتي وګرځو. امام غزالی رحمه الله عجیبه مثال ذکر کړی ده د رمضان مبارک. وی د دې مثال داسې ده، وی یو سړی دغه باغ ته ننوتو او د باغ مالک ورته وویل یوه ټوکرۍ ورته ویر کړله، ورته ویل وی دې ټوکرۍ کې چې څومره هم میوه ته اچوي بس دې مقدار باندې تا ته جایز دي او ما طرف نه تا ته اجازت ده. نو دا ولګېدلو ټوکرۍ غټه وه، دا ولګېدلو باغ ته ننوتلو، یو طرف ته سترګې غړی ښایسته مې وي، بل طرف ته سترګې غړی ښایسته مې وي، نو کله یو طرف ته سترګې غړی کله بل ته غړی، همدې تمې کې ده. او مالک ورته دا مې ویلې چې کله زه درته ووایم چې بس بیا به بس وي، بیا به هغې نه بعد بیا ټوکرۍ کې څه نه اچوې. نو دی چیرې دغه اچوم دا اچوم، کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته. اخرې ویلې چې کله به ما باندې مالک اواز کوي راځه لږ وګرځي که چکر ولګو، هغې نه بعد بیا ټوکرۍ کې میوه واچوي.
ممدی کې دا وخت تیرولو تر دې پورې چې مالک ورباندې आवाज وکړلو بس راوځه خالی ټوکرې نه وتل او خالی ټوکرې بیا واپس راوتل دغه روزي مبارک مثال هم همداسې ده په دې کې یو عبادت په دې کې یو ذکر هغه بلاشي ثوابونه دي اجرونه دي کما او ته په خوبونو باندې دغه روزه تیرو نو مثال به همدغه خلی ټوکرې بر نوتلی او خلی ټوکرې به واپس او کما او ته ولګېدلو خوبونو نه کار نه اخلو بلکې ځان ته تکلیف ورکو د شپږ فوټه کم بدن د دې ته تکلیف ورکو په الله العاب کې په دې رمضان مبارک میاشتې کې بیګام زه جنازې نه راتلم دا نوجوانان دي جنازې نه فارغ شول ټول په دې بازار باندې ورنه وتله او بیچاره ته ویل هغې غونډه شپه دا بازار کې تیره کړي او زه کله پرشمي ټیم شي هغه نه بعد بیا کور ته نوځي بیا پرشمي وکړي هغه نه بعد بیا څمرې بیا ماسپښین ته بیا راوچت شي زما عزتمند دا ترغیب اسلام ما ته نه راکوي اسلام تعلیمات دغه نه دي اسلام تعلیمات دا دي ما او تا ته چې دغه میاشت الله راکړې ده دا د الله مهربانۍ ده په ما او تا باندې کال 11 میاشتې ما او تا الله په نافرمانۍ کې تیر کړي دي او دا داسې یوه میاشت الله ما او تا ته راکړې ده څه نفل کوه په فرض ورته بدلېږي او فرض کوه په اویاو بدلېږي په دې کې یو ذکر یو قرآن تلاوت ته کوي هغه تا ته الله تبارک وتعالی په هغې باندې ډېر اجرونه درکوي ما او تا په د الله العاب کې دغه میاشت تېروو او دغه ورځې تېروو دا د مسلمان شان نه ده دا د ما او تا تعلیم اسلام ما او ته د دې تعلیم نه راکوي ما تاسو ټولو په خدمت کې خاص کر د نوجوانانو په خدمت کې هم دغه درخواست ده چې دا ډېره قیمتي میاشت ده کې میاشت ضایع نه کوي دا لمحات ضایع نه کوي په دې کې قرآن پاک څومره زیات ختمونه کولی شي ختمونه وکړي ځان ته یو ترتیب برابر کړي چې سبعي منځه سره به یوه سپاره تلاوت کوم ماسپښین سره به یوه کوم مازدیګر سره به یوه کوم ماښام سره ورځې کې 15 سپارې مسلسل چې کله کله سړی ویدای شي چې بور شي نو څه داسې لږ لږ په ټیم باندې یوه سپاره ترې ګوري چې 15 سپارې تلاوت ته کولی شي صلات تسبیح سبب ان شاء الله دغه طریقه درته ښیم کم اعمال ما او تا ته کول پکار دي ټیم پوره ده نور تاسو وخت نه اخلم سبب ان شاء الله په دې باندې مزید بحث کوو الله د مو تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله د څه زمو ویلو تی قبول او منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دغه مبارک میاشت موږ باندې راوستي د په دې کې د طاعت او د عبادت توفیق موږ ته نصیب کړي له العاب زیان مو تاسو ټولو ساتلی کړي باران متعلق دعا وکړو یا خدایا رمضان مبارک میاشت د روزادارو په خاطر باندې باران رحمت نازل کی الله زر ته زر نازل کی الله په قدر حاجت نازل کی کمی گناه دو جن بند غا گناه متماف کی اچا دو گناه دو جن بند الله غوی ته گناه معاف کی زر ته زر باران رحمت نازل کی ځان متعلق هم دعا وکړه الله موږ ته گناهونه معاف کی والدینو ته گناهونه معاف کی حقدارانو ته گناهونه معاف کی امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته گناهونه معاف کی مو اساتذه ته مو شاګردانو ته مو دوستانو ته مو رشتہ دارو ته ټول امت الله گناهونه معاف کی الله موږ په حال باندې رحم وکي څومره بیماران دي الله غوی ته صحتونه نصیب کی پریشان حال او پریشانی ختمه کی چا باندې قرضو بجنون اخلاص کی چا رزق تنگ الله رزق کی وسیع کی چا اولاد نه نیک صالح اولاد نصیب کی چا اولاد فرمان بردار او ګرځولې کی الله موږ ټول ناراضي شي داسې ناراضي شي څنګه نه باندې تا ناراضګي نوي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد